صلاة الحاجت دا خو الله جل شانه نه د غختو ولا مزده نو د دې دوا صورت دي. یو دا چې یو ایمرجنسي مسله رااله او هغه ټیم باندې صلات حاجت کوي هغه دا چونکه نفل مزده نو چې په کوم اوقاتو کې نفل جایز وي نو په هغه اوقاتو کې به دا منظم جایز وي. نو 2 رکعات دي د صلات الحاجت په نیت باندې نفلو کې بیا دا غي نه پس د الله جل شانه خپل متعلقه چې کوم سوال نه غ سوال دی چې هغه حاجت د الله تعالی نه وغواړي. دویم دا چې ایمرجنسي نه ده پس مسلې دا رواني دي مسلسل چې بندوي چې الله تعالی موږ ته په دې کې اساني راوړي دا حل کی انداغه ټول نه خطرې قدای چې بنده ماسختن او د کیږي نو 2 رکعات صلات الحاجت او کی او الله تعالی سره خو اوږد مناجات او کی اوږد دعا غواړي په داسې طریقه باندې چې بس د درړی یخشي درړته یو قسم له سکون راشي چې ان شاء الله تعالی الله جل شانه زما د حاجت به پوره کوي او زما را دعا به قبلي. نو 2 رکعات نفل مزد څنګه چې عام منځوي چې کوم تلاوت پاغي کې آسان وي هغه تلاوت دیو کی او د الله جل شانه نه د په الحاح او زارای سره او په عاجزای سره داغینه دعاګانې وغواړي. چې کله موبایل کې قران پاک لولي او ګوري ورته او په ګوته باندې پاڼه اړي نو دا بغیر د اودس نه جایز نه دي. د دې لپاره هغه شانتي او د ضروری دی څنګه چې قران پاک د لپاره او د ضروری دی. تاسو خو وی کنه چې کال نی راغله ک کال رام شي نو د جیب نه موبایل راغستل هغه مخه تنیسل قتل سایلنت کول اف کول ان کول دې سره مزماتيږي. کومس کې خدای مکه داسې ضرورت راشي چې رنگ راغې او هغه اوس موبایل بندي نو بس یو لاس ته جیب ته ودن نه کی دن نه دی په جیب کې بس بٹن اوي نو موبایل وبن شي आवाज به باغی باندې بن شي نو دا جایز دي. خو نه د جیب تلاس وردن نه کول موبایل راغستل ځان ته مخامخ نیسل او بیا اناف کول دې سره مزماتيږي. په غس لاس باندې په تسبو یا په ګوتو یا په بندونو سره ذکر کولو مسله دا ده کچري یو سړی تسبیحات وای د سم لاس نه شروع کی د سم لاس هغه ګوتی یا بندونه هغه ختم شي نو بیا غس لاس تر واړیږي نو په دې کې خو هیڅ قسمه حرج نشته ترتیب را روان دي داسې د په ترتیب باندې. دویم صورت دا دی چې صرف د غس لاس په ګوتو باندې کوي د سم لاس په ګوتو باندې نه کوي نو دا د افضلیت نه خلاف دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خلاص د خو کارونو د پاره د عظمت والا کارونو د پاره د پاکای والا کارونو د پاره به خلاص استعمالو نو ذکر ظاهره خبره د یو ډیر لوی عظمت والا کار دی بیا په خلاص باندې بهتر دی او په غس لاس باندې نه دی په کار صرف او صرف اک په ترتیب سره راځي نو بیا په غس لاس باندې جایز دی. بالکل دا تاسو چې اوریدي دین دا صحیح دی. حدیث پاک کې حضور فرمایل چا چې پر دغه کې خطبه کې خبرې کولی او بل ورتوی چې چپ نو دی چپ ویون کې لغو کارو کو د فزول کارو کو دلدانو ویل پکار بس چې څوک خبره کوي هغه په خپل چپ کیږي او د خطبه په دوران کې چاندا راغونډول دا ندی پکار بلکې دا د خطبه د اوریدو چې کوم وجوب دی د هغه منافی دی نو یا خودی چاندا مخکې کوي خطبه له ځان وزګاری او کنه چاندا رستو کوي نو خطیب له پکار دی چې هغه خلک په مسله باندې پوي کی او هغه ته وایي چې سو پورې دای چاندا نه دراغونډه کړي نو موږ به خطبه نه وایو بیا دغه د انتظار وکي خود خطبه په دوران کې چاندا کول دینه بهر حال اجتناب پکار دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو د عملګری چې کوم تاسو کوي نو دوی وایي چې یو سړی دی هغه په کور کې جمع ور کوي هغه سره د هغه ترونه پاتې کیږي د ترونو کور والدي د هغه لونه وغیرہ یې غاڼې زنانه دي غاڼ نارینه دي په څه طریقه باندې هغه له مسکول پکار دي په جمع سره. ته ټول نه اول خبره خدا ده چې نارینه د پاره فرض مز د په جمعات کې راغله دي او په جمع سره راغله دي نو نارینه خو دې د فرض منځ اهتمام په مسجد کې کوي په جماعت سره او د زنانه د پاره د ټولو نه افضل طریقه د منځ ده چې هغه په داسې طریقه باندې منځ کې او په داسې ځای کې او کې چې هغه زیات نه زیات پردي والی. د دې وجنه حضور فرمای چې
نارینه د پاره چې کوم نارینه په کورونو کې منځونه کوي فرض منځونه په کورونو کې کوي نو فضائل اعمال کې حدیث ته حضور فرمایل زماړه غواړي چې ځان سره سوز ونان والم او دا غي کورونو ته اور ورته کوم څومره سخت وعید دی او بیا حضور فرمایل چې د زنانه هغه منځ چې هغه پستانه کې وي په کمره کې وي دا برآمدې د منځ نه بهتر دی او د کور په یو ګډ کې دا منځ کول دا کمرې د منځ نه بهتر دی لومبای خبره خدا ده چې د کور کې د جمع د دې حوصله شکنی په کار ده نارینه د جمعات ترازی هغه د جمعات خلق دل تر مسکی البته که د سو عذر په وجبان دي باران په وجبان دي د سخت طوفان په وجبان دي یا نور سو عذر په وجبان دي کور کې نارینه مجبورن مزراغه نو بیا کدی جمع کوي نو جمع کول شي نارینه دی مخ کې ودرېږي ورپسې چې کوم نارینه دی بالغ غي دی ودرېږي ورپسې دی ماشومانو صف جوړ کی او ورپسې دی د زنانو صف جوړ کی که په زنانو کې غیر محرم وي د کور خلکو کې وي خو غیر محرم وي نو بهتره ده چې دوانه د ماشومانو او د زنانو په صف میس کې دی یو پرده ځوړند کړي شي نو زنانه دی پردې نه خو ودرېږي نارینه دی خو ودرېږي نو دا ټول نه بهتره طریقه ده د مسجد هغه سامان چې هغه نه په الحال او نه په آینده وخت کې د استعمال قابل وي او هغه جوړ شوی وي او د هغې نه فایده هم نه اخیستل کېږي او د هغې د ضایع کېدو خطر وي چې یو ځای پروت وي بل ځای پروت وي یا به وب شي یا به ختم شي نو د مسجد ذمہ داران چې څوک وي انو هغې له پکار دي چې دغه کسیز خرڅ کی کباړ کې خرڅيږي کباړ کې خرڅ کی بل طریقه باندې خرڅ کیږي بل طریقه باندې خرڅ کی او دغه پیسې د مسجد فند کې کیدي بیا د مسجد په ضرورتو کې استعمالول شي په شریعت کې چې څنګه فرض مسکول ضروری دي په دغه درجه کې د واجب کول ضروری دي په کولو کې فرض او واجب کې هیڅ فرق نشته دا دوانه برابر دي چې څنګه د فرض او قضا وی دغه شانتي د واجب او قضا وی او چې څنګه د فرض او په قضا کول باندې وعیدونه دي دغه شانتي د واجب او په قضا کول باندې وعیدونه دي البته د الله جل شانه د ذات عالی نه امید ده چې کوم کس د قضا اهتمام کوي یعنی د قضا منځونو راګرځولو اهتمام کوي انو دله پکار دي چې دې سره سره توبه او مباسي ګناه معاف کیږي په توبه باندې نو چې توبه وباسي نو بیا د الله تعالی د ذات نو امید دی چې الله تعالی بدته عذاب نه ورکوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته په نسوارو باندې او دس نه ماتيږي البته بهتر دادا چې چری دې نسوار واچي نو بیا د مستم راشي نو دله او دس کول پکار دي دا زوام تاسو ته دا بهتر ده او دس ماته دو مات شوه که په نور سنینو په نسوارو باندې نه ماتيږي او خلق انګالول کم از کم درجه کې دا ضروری دي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو د موس په وخت کې د الله تعالی فرښتو سره نږدې یې د الله تعالی فرښتې تاسو سره نږدې نو خپل خلی صفا کوي چې د خلینا دا شیبوی نه دي چې فرښتو ته هغه کراهت راځي ناخوښتیا راځي نو خلی صفا کول ضروری دي او داس په دې باندې نماتي وعلیکم السلام ورحمت الله د مفسرین او د تفسیر مطابق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خوب کې هغه کافران خول شيو چې هغه تر اخره پورې کافرانو یعنی د غي مرګم په کفر باندې او دا په حقیقت کې ډیر کم ځکه چې غزوه بدر کې ډیر حضرات هغه چې هغه ته الله تعالی بیا رستو ایمان ورکړي دي نو د دې تفسیر مطابق یا د خوب او د وحي هغه ټول خبر برابر شي یو بل نه تخلف په دې کې نشته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته په مقبره کې په موبایل کې په سپیکر باندې قران پاک لګول د دې باره کې ملګری تپوس کوي چې دې سره موږ ته ثواب ملاويږي او کنه ملاويږي نو مقبره تتلل زمنګ په شریعت کې په دوو نیتونو باندې په یو نیت سره پکار دي یو نیت دا چې بنده عبرت والی نمبر 2 دا چې التمولو ته دعا وکي
نو مقبره ته تلو صورت کې منګ له پکار دی چې په خپل باندې دعا وکړو د مړو ته دعا وکړو هغه زموږ د دعاګانو محتاج دي او که څوک تلاوت کول غواړي نو په خپل د تلاوت وکي او هغه د هغه ته ایصال ثواب کی نو الله د هغه ثواب رسی که صرف تلاوت څوک کوي او مړی ته ایصال ثواب نه کوي نو د هغه ثواب مړو ته نه رسی البته که په یو ځای کې تلاوت کیږي نو الته چې کوم رحمت راوریږي نو رحمت راوریدل جدا شی دی ثواب رسیدل جدا شی دی نو که موبایل په مقبره کې په سپیکر باندې ولګاو نو کې دې شي چې د هغه تلاوت په وجه کوم رحمتونه راوریږي نو الله تعالی به مړو ته په هغه کې صبر کوي خو لیکن ثواب رسیدل د پیسال ثواب باندې موقوف دي چې بنده تلاوت کوي بیا د الله پاک دعا وغواړي چې الله پاک را دې ثواب دې مړو ته ورسه نو الله هغه ته ثواب رسي بیا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ قرآن پاک تلاوت چې کله بنده پناسته کوي او پناسته باندې ستړي شي نو بیا په ملاسته باندې قرآن پاک تلاوت په داسې طریقه چې سینه باندې قرآن پاک پروتي نو د دې باره کې تاسو ته پوس کړی دی نو ټول نه بهتره خبره خدا ده چې قرآن پاک تلاوت بنده کوي په آداب سره کیږي چې ستړي شي نو دغه صوفه چې کوم تاسو هغه کې سملاستل غواړي هغه کې ډډ او لګوي املا او لګوي شاته او تلاوت کوي په ملاسته باندې د تلاوت نه ځان ساتلو کوشش وکړي په ملاسته تلاوت مکوي بالخصوص هغه وخت کې چې کله قرآن پاک لاس کې وي یا په سینه باندې کې خودي زبانی تلاوت نه بیا پکې گنجائش ته او په موبایل کې قرآن پاک تلاوت کول جایز دي خجی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نن سبا عام طور خلق اکثر خلق اغي پیزار اچولی او جنازي مسکی نو تاسو دې باره کې تپوس کړی دی نړم بنای خبره خدا ده چې جو جنازه چون کې یو موز دی څنګه چې د دې د پاره د موز د پاره کوم شرایط دي نغره دې د پاره اومدي او دا د الله جل شانه طرف ته یو جرګه ده یو عاجزی ده او یو سفارش ته چې زمون مسلمان رور وفات ته یا الله پاک د تبخنو کې نو چې سوره د عاجزین کار واغستې شي نو تمره بزیاته بهتري زمونږ د پاره به هم بهتري او زمونږ د مړی د پاره به هم دا ډیره بهتري نو لومبي نمبر کې خو کوشش دا پکار دی چې پیزار او باسل شي او غینا پزماکه باندې خپې کې خودي شو د جنازي منځو کې کچري پیزار کی مسکی نو که پیزار چې کوم د خپور کړي د پیزار کې او د خپې د چې کوم تلې دی د سره چې د پیزار کوم حصہ ټچ تا نو که دغه پاکي نو بیا خو په دې پیزار کې جنازي مسکیږي او کنه هغه نه پاکي بیا مزنکیږي د پیزار هغه مخ پاکواله ضروری دی چې کوم مخ په سره ټچ کیږي او چې کوم زمکه سره ټچ کیږي نو هغه نه پاکي نو هم پاغي باندې اثر نه غورځيږي او یو دریم صورت دی او هغه به پکې وایو چې کدا دغه څوک اوري نو زه فائدہ به پوره شي بعضی خلق هغه پیزار او باسي او د پیزار د پاسه ودیږي دا اوس چې مونږ کوم خبره وکړه شیخ په سره کوم ایسه د پیزار ټچ کیږي دغه ایسه کا پاکه وا نو د پیزار د پاسه ودرې دلم جایز دي خو که دغه ایسه نه پاکه وا نو بیا د پیزار د پاسه کو ودرې د جنازي مزن کیږي نو خلاصه دا شو چې د جنازي موس کې بهترین صورت او د ټولو نه افضل صورت ده په کاروم دادي چې پیزار او باسل شي او کنه خامخا د عذر د وجنه پیزار سره مسکی نو چې کم حصہ د پیزار خپې سره ټچ وي دغه پاکواله ضروری دی نو که دغه پاکي نو بیا پیزار کې مسکیږي او که دغه نه پاکي نو بیا پیزار کې موز نه کیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چې کله تاسو جرنل منیجر تاسو له د کار په اختتام یا د پروجیکټ په ختمېدو کې تاسو د 2 لک روپۍ انعام درکې نو د دې تاسو د لپاره اغستل جایز دي یا نه نو د دې ټول دارومدار د کمپنۍ په اصول باندې دي چې دغه جرنل منیجر ته د دې خبره اختیار شته او کنيشته که کمپنۍ ورته اختیار ورکړي
نو بیا خو اغستل ستاسو د پاره جایز دی او د اغستاسو د پاره حلال دي او که د کپنای اختیار نوي اصول نوي نو بیا خو مال د کپنای دی او جنرال منیجر هغه په خپل سمي باندې خرج کوي نو بیا دا جایز نه دي نو د دې ټول دارومدار د کپنای په اصول باندې دي تاسو به جی الته معلومات کوئ چې د کپنای اصول څه دي خاجي